اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه صدیق ریحان او تاسو ګور زما یوټیوب اینڈ فیسبوک پیج پبلک ایشوز. نن موږ سره په خپل پروګرام کې ډېر سپیشل ګیسټ مفتی کاشف الامین صاحب موجود دی. چونکې تاسو ته به هم علم وي چې نن 3 فبروري ده 2024 او شب بارات دی. نو شب بارات په اهمیت په فضیلت او په برکات باندې مختصر خبرې موږ خپل ګیسټ جناب مفتی کاشف الامین صاحب سره کوو. مفتی صاحب د وخت راکولو ډېر مهرباني دي. سر شب بارات سوشل میډیا باندې ډېر مختلف قسمه رایې لګیا دي. پهله به موږ کله کتل نو دا به یو 15 کاله پهله به دا شی نه و، خو چونکې موږ اوس وخت ضرورت څه کوو ګڼو دا ویډیو هم چې د دې کې اختلافات دي کې هم شروع شو. نو سر شب بارات څه شی دی او اسلام چې کوم دی د دې اسلام کې د دې څه اهمیت دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیه. ټولو نه اول خو زه ستاسو د دې ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې په دې ښکلي شپه باندې تاسو داسې پروګرام ارینج کو او خلکو ته د سوشل میډیا په ذریعہ باندې یو پیغام ورکولو ترتیب هم برابر کو. الله پاک دې تاسو خوشحاله او آباد ساتي. آمین. ټولو نه اول شب بارات دا میاشت چې کومه ده د شعبان المعظم دا ډیره د عظیمه او برکت والا میاشت ده، ځکه حدیثو کې د دې ډیر زیات اهمیت دی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم مبارک نه ډیر احادیث په کثرت سره راغلي دي چې حضور مبارک به په دغه میاشت کې چې کومه د رجب نه پس او د رمضان نه پیله میاشت ده، په دغه کې حضور مبارک فرمایي چې تاسو دغه میاشت نه غافله نشئ، ځکه چې دا ډیره زیاته بهترینه میاشت ده او په دغه میاشت کې عملنامې الله پاک ته خیجي. د عملنامې د بنده الله پاک ته خیجي او ورخیجي فرشتي. نو زما دا اراده ده چې زه ما عملنامه الله پاک ته وړاندې شي او زه پکې روزهدار یم، زه پکې روزهدار وموندلی شم. نو دې نه زیات احادیث حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت علی کرم الله وجهه نه روایت دی. ابن ماجه شریف دا حدیث مبارک را نقل کړی په 2 جلد کې چې علی کرم الله وجهه فرمایي چې په دغه شپه باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه شپه باندې تاسو عبادت وکئ او عبادت نه پس په سبا باندې تاسو روزه وساتئ، ځکه په دغه شپه باندې الله عز وجل د خپل شان مطابق اولنی اسمان ته راځي او آواز کوي چې داسې څوک شته تاسو کې چې مانا بخشش طلب کی چې زه هغه ته بخشش وکړم. بیا دویم آواز کې داسې څوک شته چې هغه مانا روزي طلب کی زه ولا رزق ورکړم. بیا دریم آواز کې چې آیا داسې څوک شته چې هغه مانا د مصیبت نه عافیت طلب کی او زه ورله هغه له عافیت ورکړم. نو حدیث مبارک کې راځي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داغه اوازونه الله پاک ته صبح صادق پورې کوي. نو کچا دی کې عبادت کو او الله پاک نے بخشش طلب کو هغه ته بخشش ملو شي، کچا ورته روزي طلب کا هغه ته رزق ملو شي، او کچا مصیبت نه د امن غوښتو نو هغه ته عافیت ملو شي. دغه حدیثو کې د دې دغه شانتي فضیلتونه ډیر راغلي دي. مفتی صاحب بعض نیم خلک دا کم احادیث مبارکه وایي دا ډېر فیمس احادیث مبارکه دي، لیکن بعض نیم خلک دا یو اعتراض ټایپ کوي چې مطلب دا احادیث مبارکه ضعیف دي. مطلب دا ضعیف احادیث مبارکه باندې تاسو ته څه وایي؟ دا د علماء کرامو چې کوم د احادیثو اقسام دي، ضعیف، حسن لذاته، حسن لغیره، مشهور، متواتر، دا د احادیث اقسام دي او دا ضعیف هم د حدیثو یو قسم دی. خو تمام علماء کرام په دې باندې متفق دي چې فضایلو کې ضعیف حدیث باندې معامله جایز دی، یعنی ضعیف عمل نه فضیلت تاسو ثابتول شي. دې کې هیڅ خبره نشته. څنګه تاسو فضایل برکات وینئ د دې په شپه او په دغه ورځ باندې؟ مطلب نن شپه چې څوک هم ویډیو ګوري، مطلب نن دی 3 فروری، نو په نن شپه او یا سبا 4 فروری څه اعمال پکار دي چې کوم مسنون یا صحابه او یا زموږ ائمه اربانه را نقل شوي؟ صحابو نه چې به اکثر مونږ وګورو کنه نو هغوی به دا دعاګانې کولې، لکه څنګه چې کتابونو کې ذکر دي چې صحابو به دا دعا کوله چې یا الہ العالمین زمونږ دغه عملنامه کې که مونږ چرته کې
صحیح لیکلی شي د نیکانو په لیست کې لیکلی شي نو مونږ هغې کې ثابت قدم وساته او که چېرته د بدانو لیست کې یو نو مونږ هغې نه مخوا که میټاو که زمونږ دا نوم هغې نه او نیکانو ته هم راوله دا دعاګانې به صحابه کرامو کولې او نن حوالې سره د نن شپې د نوافلو سره ډېر زیات نفلونه د بزرگان دین نه مونږ ته ملاویږي چې مختلف اقسام سره نفلونه دي که هغې کې صلات تسبیح ده صلات حاجات دي د خپل د رازې عمرې دپاره نفل دي رزق وسعت دپاره نفل دي هر یو کس ته چې څومره ممکن د خپل وس مطابق دي نفل وکړي او په هر نفلو نه پس د سوره یاسین شریف شو بزرگان دین فرمایي چې 3 ځل سوره یاسین په دغه شپه ویلی شي یا سوره دخان ویلی شي د قبر عذاب نه به محفوظ وي دغه شانتې نور اعمال شته دی خو زمونږ کتونکو ته دا دی چې څومره ستاسو وسي 2 رکاته نفلي 4 رکاته یې له خپل معمول نه زیات نفل په دغه شپه باندې وکړي او په دغه باندې د قرآن کریم تلاوت شو او د دغه شانتې ذکر اذکار او درود شریف دا ځان باندې خامخا نن ځان باندې لازم کوي دا وایي ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کم دا درود شریف آیات چې دا هم په دغه میاشت کې الله پاک نازل کړی بل سر یو بعض نیم سوال دا کوم زه په سوشل میډیا ګورم چې هغه مطابق به تپوس مې بل هم ذهن کې و ما هم لیکلو خلکو اکثر دا اعتراض به کولو چې مثال چې د انسان د پیدایش نه پیله د هغه رزق د هغه حیات و ممات د هر یو شی اولاد د هر یو شی پیله نه هغه ډیسایډ شوي وي بیا په نن شپه باندې تقسیم څه کم کنسپټ دی ګورئ سرجي دا داسې حساب دی چې کوم څنګه مونږ ته احادیث مبارک کې ملاویږي چې کله د ماشوم د مور په خېټه کې شي او د ماشوم د مور په خېټه کې دی دغه پوره کړي دغه سا واخلي نو فرشته راشي د ده دا تقدیر ولیکي چې د ده به رزق څومره وي د ده به مرګ څومره وي دی به څنګه سعید به یا نیکبخته وي یا به بدبخت وي دا هر څه ولیکلی شي دا الله پاک په تقدیر کې دا لیکلی دی خو په دغه شپه باندې الله عز وجل دا فرشتو ته د یو کال دا ډیوټي ورسپاري چې یاره تاسو دا یو کال ډیوټي د ده به رزق دومره دا به تاسو واخلي دغه شانتې د ده به عمر دومره دا به تاسو واخلي دا فرشتو ته په دغه کال باندې دا ډیوټي ورسپاري دا مطلب دی لکه پیله لیکلی شوي تقدیر نه بدلیږي خو صرف هغه فرشتو ته په دغه شپه باندې حواله کیږي دا یو ډېر غټ کنفیوژن و جزاک الله چې تاسو سر په خیر کې به خپل څومره تاسو به اوري کسان مشران یا سپیشل والدین سټوډنټ وغیره دا به وګوري شارټ میسیج به څه ورکول غواړي زما میسیج دا دی د خلکو ته په دې سوشل میډیا باندې چې خپل ځان داسې کسانو سره یو خو سوشل میډیا نه دغه فضول شی نه شیر کول چې هغې د ثبوت د اسلام او دین سره نه وي دا یا چاته لیږل یا چاته اول د هغې تحقیق پکار دی او بیا خلکو ته لیږل پکار دی یو مستند عالم سره یو مفتی صاحب نه هغې تپوس پکار دی او بیا خلکو ته لیږل پکار دی او بیا دویمه دا چې خپل ماشومان او خپل د بچي د سوشل میډیا نه چې څومره خاص کر والدینو دپاره دا پیغام دی چې خاص کر دین نه لږ سیټ ته وساتئ او دین اسلام سره ریلیټډ کړئ زه خپله یو سکول کې ټیچر یم سرجي تاسو ته څنګه علم کېده ما د 10 کلاس ماشوم نه تپوس وکړو چې ختم نبوت څه ته وایي هغه له ختم نبوت معنا او تعریف نه ورکړو دا زمونږ د ماشومانو حل دی نو زما د پیرنټس ته او والدینو ته دا درخواست دی چې خپل ماشومان دین سره لږ ریلیټډ ساتي چې دین نه خامخا دي دومره خبرې که مونږ ماشوم نه تپوس وکړو کرکټ څو کلاړیان دي ټول ورته پته که تپوس وکړو فلم کې څو هیروګان دي ټول ورته پته خو چې کله ذات به برکات د جناب رسول الله مبارک څه تپوس راشي چې د هغه څوک دي بیا نه وي مونږ خاموش یو څومره اولاد یو مونږ خاموش یو او ځان ته مسلمان وایو به حیثیت مسلمان دا مونږ له پکار دي چې مونږ ازده کو او مونږ چاته او بل چاته مخایو ځکه دا په مونږ باندې فرض دي نو کایندلی خفه نشئ خدا خپل بچو ته او خپل ماشومانو ته د دین دا سبق زده کول دا لازمي دي دنیا سره سره ځکه حدیث مبارک کې راځي حضور مبارک فرمای چې تاسو خپل اولاد ته 3 خصلتونه وښایي اول نمبر زما محبت ورته وښایي کله چې د حضور مبارک محبت په زړه کې واغلي نو د هغه په طریقو باندې عمل کوي دویم د اهل بیت محبت او دریم د قرآن کریم هغه تلاوت د قرآن کریم ترجمه تفسیر نو دی به هغه دین نه څه ډېر لږ پوهي ډېر مهرباني سره او امید ساتم چې انشاءالله ټولو پې ثواب ولید ضرور موږ سره عمل به پرې کوي. Thank you so much. انشاءالله جزاک الله.